بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سورة المائدة د مضمون په اعتبار لسیسی وا اوله حصہ اول باب کی 15 آیاتونو او پای کې هغه مسائل اربعه بیانول چې هغه مقصود د سورته تعلیمات الله تعلیمات العباد او نذور الله نذور العباد چې الله یو شی حرام ګرځول دی هغه حرام دی او حرام ورته وایي خلق یو شی حرام ګرځول دی او الله نه حرام کړي نو هغه ته حرام مو وایي لکه په خوایي به تور چرګا مساتای شین صادر م جوړوي شروع پر کار م کوئی او نظر د الله په نوم باندې ور کوي جایز دی او د غیر الله په نوم باندې نظر هغه حرام دی او پلید دی. تاسو ورته مسائل بیانول مشکل او ګرانو مرګ پکې راته نو دویم باب کې امور مصلحه ذکر کړل الممدۃ للمبلغ چې مبلغ باندې باندې کلکیږي او داسو کا غسلو کا چې د مسلې بیان لږه زړه دې مضبوطی او زړه دې پاکي او که شهید شوی نو زپ او داس کې خو به شهید شي نو امور مصلحه ذکر کړل او داسو کا غسلو کا او بیاوی کونو قوامین لله شهداء بالقسط مضبوط اترےگا او چې بیان کې نو پای کې بغض او حسد سره بیان مکوا دا الله د رضا لپاره بیان کولا یمنکم شنعان قوم علی الله تعالی اعدلوا اقرب للتقوا او دریم باب د دې ځای شروع کړي او بدی کی مثال د ناقصینو دا حد چاچه وعده کړی دي د الله سره په جبه د انبیاء علیهم السلام او وعده ماته کړی دي دا غي انجام وګورا نو کتا وعده وکړه چې مسله به بیانوم اطاعت وکوم او بیا د وعده ماته کړو ستا به هم دغه انجامي نو مثال د ناقصینو دا حد چوګور آغای بنی اسرائیل تا الله ته وعده غسته وا انبیاء و تلیګلو هغه کی ډالې جوړې پیدا کړې وې نو الله ور سره وعده کړې و دا یې وعده غسته وا
الله ورته ویلو که تاسو پابندي د مونځ کوئ عبادت بدني کوئ زکات ورکوئ عبادت مالی کوئ د انبیاء علیهم السلام تایید او ملګرتیا کوئ د الله په دین باندې مال لګوئ نو تاسو دا کارونه وکئ نو زه به درله دا وکم چې مصیبتونه به درنه لرګم لأکفرن عنکم سیئاتکم دنیا کې بعد مصیبتونه خلاص کم آخر کې به الله جنت درکم وګوره چا چې دا وعده ماته کړه فقط ضل سواء السبیل نو دای څه وکړل دای هغه وعده ماتې کې فبما نقضهم میثاقهم وعده ماتې کړې نو د دنیا ژوند ولا الله د ذلت کو او د تکلیف کو او د هغې سزاګانې ذکر کړې څلور یو لعناهم دویم وجعلنا قلوبهم قاسیه پلانت شو زړونه تور شو یحرفون الکلم عن مواضعه دریم چې احکام د خپلو ځایونه کلمې د خپلو ځایونه بدلو د خدای دین کې بیا تحریف کو او څلورم نسو حظا مما ذکروا به او پنځم ولا تزال تطلع على خائنة منهم چې همیشه بیکار د خیانت چې خبرېږي نو څه غول به لړلي چې خبرېږي نو څه غلا به کړي څه ارامیتوب به کړی هر ورځ به د نوي نوي ارامیتوب نه خبرېږي ولا تزال تطلع على خائنة منهم هر څه پکې سم هم شي کتاب والو کې نو بیا د هغې ذکر کوي چې حکم پکې سم دي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل تاکي سره اخیستی و الله وعده د بني اسرائیلنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا او جوړ کړي موږ داینا 12 سرداران زګر 12 ټبرې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د هر زوی نه جدا جدا ټبر جوړ شوی او تربورانو د یو بل مشرات مننه نو هر قوم کې بیا الله جدا جدا مشر ګرځولې وو وقال الله اني معكم ویلو الله په جواب د انبیاء علیهم السلام چې زه تاسو سره ما سمطلب زما امداد به تاسو سره یو لا ان اقمتم الصلاة وآتيتم الزکات که تاسو پابندي وکړه د مونځ ورونکه زکات یعنی عبادت بدنی موکا عبادت مالی موکا وآمنتم برسولی ایمان امراد ازما پا انبیاء علیہ السلام عزرتموهم تایید موکا دا انبیاء علیہ السلام ذکر تایید نکی کل کل منی و تایید نکی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او ورکول اکرل تاسو اللہ لرا ورکول خستا قرض ذکر که پا ادبار دا قارض سنج سڑے چالا قرض ورکی نو دا یقینی چتے بے واپس را کئی نو پا دی اعتبار باندے اللہ لورکا او یقین ساتا چه اللہ بدل در کئی دا دی وزر پا ادبار دا مقروض نا چگا محتاجی نو کنی اللہ محتاج دے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ورکول اکرو تاسو اللہ لرا ورکول خستا لو کفرن عنکم سیئاتکم خام غال لرکم باستاسو نا مصیبتون استاسو لام دا تاکید نو تاکید سکی لرانو خام خام تکلیب بین لرکم چاچه دا انبیاء تایید کرده دا حق پرسو تایید کرده اللہ دا اغا مصیبتون لرکڑی دی لو کافران عنکم سیئاتکم خام غال لرکم استاسونا استاسو مصیبتونا ولو ادخلنکم جناتین او خام غال دنکم با تاسو جنتونتا چی بئی باد لاندے دونو داغی نوالی زکا او بچ روانی سڑے بغاڑا کینی نو ظلم تسلیو کی سڑے خوشحال شي
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل چاچه انکارو کا پس دے بیان نستا سنا نو تاکیر سرا دے گمراہ شد صحیح لارنا فبما نقضهم میثاقهم اوس چکل دای نافرمانی وکړه احکام مات کړل وعده مات کړي نو داغي 15 سزاګانې فبما نقضهم میثاقهم بسبب د ماتولو د دوی وعدو لرا لعناهم فلعنت کومګه دای لرا لعنت د خدای د رحمت نه لری کېدل دا الله رحمتونه به بند شو وجعلنا قلوبهم قاسیه وګرځول منګه زړه دای تکتور چاچه دا الله کام مات کړی دي لعنتی شوی دی او بیا د خدای د رحمت نه لری شوی ناس خام مخ به نیولې زیړ زیړ بکی په بد حال به وجعلنا قلوبهم قاسیه او ګرځول منځونه دای تکتور يحرفون الكلمة عن مواضعه بدلئی کلمو لرا دخپلو زائنونا یعنی دخپلو مانا گانونا تعریف کئی بیاد اللہ کتاب کے سلورم ونسو حظا مما ذکرو بیه او پری خود دائی سیسا دا غنا چه پنور کشو دائی دپاغی بانده اسم چه نافرمان شی دخلائی کتاب تینا بیا پاتیو ایتا بیا اوزگار نیو ولا تضالو تطلی ولا خائنت منهم پینزم ہمیشہ بیتا چه خبرگی باپی او خیانت باندز دینا ہر روز بدس غلر دیو ہر روز بدس بیمانی و منافقت کردی کل یوزائی کل بلزائی کل یوزائی کی پلیتی کل بلزائی ولا تضالو تطلی ولا خائنت منهم ہمیشہ بیتا چه خبرگی باپی او خیانت باند دینا الا قلیلا منهم مگر لگد دینا سلگد کتاب والا بی چغی با پخبر غلطائی اعترافو کی معافی بدا اللہ نو غواری توبو واسی فعفوانم واسفاحیو نور رکات زرنات دائی مینا و مختنا واروا نور دائی سربت سو کی کسوتوائی یروی اخبر مرگری نپری دینو مرگری تیوم ندی خلاص نبی علیہ السلام حضرت عمر ورطوی جنگ ورسارا نکو دی منافقانو سارا چوی وجنو اخلاص شو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی ان بیا بخلق کوئی ان محمدن یقتل اصحابا چه محمد علیہ السلام اس مخبلو مرگرو گوتے کی خودی نو بدنامی دا بس پریگی دا مخت وارو لانتا با کتاب والا وی اوی با بیمانا فافوانم واسفاہ لرکا دا ظلمات دا ایمینا مخت نوارا خوال مزا ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ من قیدنے کانو سرا نیکانی آغا چاہتاوی چاہی کتاب ایمانای نیو ومن الذین قالوا انا نصارا او باز دا کسانا چاہی وائی منگا نصارایو اخذنا میثاقهم اغسطوا منگا دینوا دا فنسو حظا مما ذکروا بیه نو پری خود دای سیسا دا غنا چه پنوان کے شو دای دپاغی باندے فاغرنا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة نواچو منگا پمیل دای کی دشمنی والبغضاء او حسد الى یوم القیامة تروستر قیامت عداوت ظاہری دشمنائی توئی بغضا اگر دزر دشمنی پتا چمنگ واتا بغض وایو حسد وایو وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون دشمنی اگر ظاہری او اگر دزر نو دا خود دای مرگرتیائی واو یو اتفاقو دا امیر سیب دیو دا مامور سیب دیو یو امیرو یو مامورو
هغه دشمنی او هغه د بغض او حسد هغه بیا ښکاره شي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء واچو منگا بمیدائی کی دشمنی او طرفگنی الى یوم القیامة پروستر قیامتا طول عمر بدائی دیو بل پرتکونا بیا پتوت کی زڑندائی وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زرده چه خبر بکی دی لرا اللہ پاگا باندی چه دی کول یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا والکتاب والو پتائی سر آگل تافتا زمانگا پیغمبر یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب بیانی تاسو تا دیر دا غسنا چه تاسو پتون کی وی دی کتابنا ویعفو ان کثیر عافا کئی دو دیرونا سمطلب ستاسو غسد گندونا اگا با اعمال اگا خارا کی او غسد اگی بادی پردوا چاہیے یا عذاب نور گئی اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پتائی سرا راگ تاوتا دا اللہ طرفنا نور و کتاب مبین رنا کتاب خارا و کتاب مبین و عطف تفسیر دے دا نور چاہ نور سشید کتاب مبین چه قرآن راگے اوغار سے خارا کرلو یادی بے اللہ قرآن تے نور ویل دے چه رخکارا کول کئی نو چه تا قرآن وائی او تا دا مرس خارا نکی تا قرآن ندے ویلے آسید مسلمان دے ودی بوتلی دی یادی بے اللہ من اتبار رضوانا توفیق ورگئی اللہ بدی باندے آگا چاہتا جغتا بیاری کئی درزا من تیادا اللہ سبول السلام دا من اتبار رضوان مفهول اول سبول السلام مفهول ثانی یادی بے اللہ توفیق ورگئی بدی باندے اللہ من اتبار رضوانا آگا چاہتا جغتا بیاری کئی درزا من تیادا اللہ سبول السلام لارد سلامتی آتا آگا چاہتا چه آگا تابداری کئی نو آگا تا لار خودلشی ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وباسی دی لرار تیارون رناتا فقبل حکم باندی ویادیم الى صراط مستقیم او توفیق ورگئی دی لا مضبوطی دی لرا پترف دلار نیوی باندی لقد کفر الذین قالوا پتاکی سرا کفر کرده آگا کسانو تاتمان باب سالس او نبی شرک تفریقی لقد کفر الذین تاکی سرا کفر کرده آگا کسانو قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم چغیوی اللہ آگا مسیح ابن مریم دے قل فمن یملکو من اللہ شیئا ویا سوک بواک دار شی طرف دا اللہ من سشی ان اراد ایو لکل مسیح ابن مریم و امہ کہلاکی عیسیٰ علیہ السلام کہ ارادو کی اللہ چالاکی مسیح ابن مریم او مردد ومن فی الارض جمیعا او آغا سوک چزمکا کی دی غنڈ نفید تصرف کئی دی عیسیٰ علیہ السلام او داغد مورنا او دا نور مخلوقنا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ لرا اختیار دا اسمانو دزمکو دے او دا غاچ میند دی دوارو کی یخلق ما یشاء پیدا کیا غاچ خوشی دا اللہ یخلق ما یشاء عیسیٰ علیہ السلام پیدا کردے دا غمور پیدا کردانو سنگ آلیہ کی دیشی مطلب دا دے یخلق ما یشاء پیدا کیا چه خوشی دا اللہ سورہ شورا کی یو کم پر زستم آیات کی ہوئی یابو لمن یشاء اناثا ویابو لمن یشاء ذکورا اور زوجهم ذکران و اناثا ویجعل من یشاء حکیما دغسی سورہ قصص اتش پہ تمیات کی ہوئی واللہ علا کل شئین قدیر
الله دې پارسی باندې قدرت والا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. اوس بل پلیتی دال کتابو وای یهود و نصارى نحن ابناء الله منگا دوستان دا اللہ و احباء و محبوبان دا اللہ. واحباء واچ تفسیر دے دا ابناء اللہ دا قریش جناکو باوے نحنو بنات الطارقی نمشی علن نمارقی. ابن پمانا دا محبوب باندے رازی. محدثین باب دی بابن فی یا بنیا پردیزوی تزیه ویل شکنا. نو پدې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کی چې نبی علیہ السلام ورته یا بنیا نو په معنا د محبوب دې نه په معنا د زوی. وقالت اليهود والنصارى واليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه منګه دوستان دا الله او محبوبان دا الله یو. نو دوست او محبوب له خلک سزاګانې نه ورکړي. قل فلما يعذبكم بذنوبكم ورتوانوا لسزا درگئی تاسو لا پسند گناہوں استاسو. بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو بندگان یہی دا غسنا چه پیدا کری دی اللہ. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. بخنا کئی چاہتا چه خوشی دا اللہ سزا ورگئی چالا چه خوشی دا اللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ لرا اختیار دا اسمانو دزمکو دے وما بینہما او دا غصر چمیان دی دوارو کی دی وَإِلَيَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. او دی اللہ تدیرات لنا یا اہل الكتاب. اس بیا اس بات دا رسالت یا اہل الكتاب ودو کتاب خواندانو قد جاءكم رسولنا. بیا بیا وته و کتاب والا زکه فساد پدای ګډیر دی. یا اهل الكتاب والکتاب والا قد جاءكم رسولنا. پتاي سره تاسو ته زموږ پیغمبر یبین لكم على فترة من الرسل. بیان تاسو ته پس د انقطاع انبیاء علیهم السلام پس دا انقطاع زمانه دا انبیاؤنا علا فترت من الرسول یعنی بعد فترت من الرسول چه انبیاء علیہ السلام نور آغلی 1500 یا کالا انبیاء علیہ السلام نور آغلی و خبر دغا سیولانا وا انتا قلو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. چه داونو ہے چه نور آغلی منتا سن زیر را کونگے و یر را کونگے. اللہ اخیری پیغمبر راولے گا چه دا دلیل او بانم پاتے نشی. سورہ ملک اتم آیات کی امراضی کلما القیا فیا فوجون سألهم خزنتها علم یاتکم نذیر. خزان چند جانم بجی تپوس کئی سوکراغلے نو یرون کے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. دیو آو یو راغلے و چغی والے خمویت درو گوائے. وَقُلْنَا مَا نَظَرَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. سورہ ملک اتم آیات کے دیو ہائے ہائے چه منگا منلے منگا غطا بیداری کڑوا چه دا سباو نوائی بانم پاتے نشی. انتا قلو ما جانا من بشیر ولا نذیر. چه نو راغل منتا سوک زیر را کونگے سوک یر را کونگے. او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وقت موقع اللہ اکبر سلمہ پیدا کول چه بانا دلیل خلق پاتے نشی. انتا قلو ما جانا من بشیر ولا نذیر. چه داو نوائی چه نو راغل منتا سوک یر را کونگے سوک زیر را کونگے یر را کونگے. فقط جاکم بشیر و نذیر. شیخ القرآن اللہ دے برحمتونه ولیگی چه کالا و سورہ مائدہ کے پدے لائنو باندے راگے او
سورہ مائدہ میں بھی دی لوڈ سپیکر مجسری کار کو دا سے دیر دغنا اشیر قرآن باپ دے باطل پرست شروع اکڑا او تاسو به ډنډس کړل چې تاسو د خدای دین پټ کړی چې دا سبب نه وایي ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې دا نه وایي چې نو راغلی موږ ته څوک زیر راکوونکی ير راکوونکی فقط جاءکم بشیر و نذیر تاکي سره تاسو ته بشیر او نذیر بشیر آغا چاہتا چاہتا مسئلہ امانلا دا خدای دین امانا اور نظیر آغا چاہتا چاہتا حق پٹکڑ دی یروئے فقط جاءکم بشیر و نذیر تاکی سرا تافتا بشیر و نذیر واللہ والا کل شئن قدیر اللہ دے پہر شبا دے قدرت والا